جهاد اهم درګن کړی دی مرض الموت کی مرګ مرض چې مریضو سبب ضروري نو چې په سود بشو نو بیا به داو انفذو جیش اوسا دو سامل اخکارو لے گئے کنا ما لے گلے مقرر کا دیو لے گئے ناغا بلخواب و تمور خبرو لے گو ام ایمن دا نبی علیہ السلام پالون کی دائی رضا تعالی عنہ غیرتی او نرا جنائی زنانا بہادر زنانا چو میدان دو خود جنگ کے زان رسولو نارینو تب شگرستی علکانو تا ویتاسو دو میدان نتخصی اساسو علکان یہ کیورا مانا راکا بنگلو آخر اللہ کی واچوا ناولنی شیفک و هاکا هاگا کیورا مانا راکا تدا بنگلو اللہ کی واچوا پی غور بلور کو ناغوی بیا واپس کن کافر پی گزارم کرو چدار اغلو خلق را پسی رٹین گئی ام ایمن اغیب جواب لے گو چیزینم چی رسول علیہ السلام حالت غیر دے بچی دینا نرقی ناغو نبی علیہ السلام وفات شو ابو بکر صدیق دا نبی علیہ السلام دا وفات نا پس دا فن نا پس اول کار کرے دے چی دا اسامہ لخکر بزی شورا والا طول خلاف تقریبا پیتے سنگ لے گی بعض دنیا طول قوم پسی خلو دکا دیو دین خبر راځي مرتد شو بل دین خبر راځي بل دین ته څنګه دالېږي مدینه خوشکای دشمن په دې حمله وکړي حفاظت د مرکز فرض دی وینا لو درت الكلاب بخلاخيل نساء اهل المدينه ما حللت لواء عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصمت الله چې ټول دشمنان په مدینه حمله وکړي دومره پوري چې د مدینه منورې د خلکو د زنانو پنځګونه راکاږي د خپونه لته راکاږي پنځګونه تنو باسي دومره دشمن راشي نو دا جانډه نه پرانځم ان فیلو جیش اسامه لخر خوشی کوي ولې کتا سونه نه دی आवाज دم ایو د پاسمان ټوک وای رنګ یې والی جنگي حتی تنفرد هذه الصالحه تطل لا سرapirhu قسم په الله زما یوازې جنگيږم ترڅو چې زما د څټ جدا شي ته نه یعنی زه وایي شم عائشہ مخکشو رضی الله تعالی عنہ او جلبه دا سمنډه کې خلکو یې د بل چا همت نشي علي کتیره ټینګول شاغره عائشہ جلبونه سو یمنګ ټول ذو خلیفہ او تو واپس ټول ذو بس د مدینه وخت پینو دوه اهمه مسله ده نو دا تکمیل ماوی دا قوانینو دا تورات کرده دا قرآن هادای کرده چه کمی خبری اغیی کی اصل قانون نو وقتی طور بانی دا قوم دا سرکشی دا بدقینتی پو وجبان دی مغلظ احکام پی مقرر کرشیو خود لیشیو اغا احکام قرآن منسوخ کرد ام دغی ویلو لا تحملنا ما لا طاقت لنا بی دا پیغمبر علیہ السلام صفت دا ذکر کرو یضعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم اگرانی درنی زمواری چاگیتی نکوزی کری دی نور دے تکمیلی کرے دے تورات تا قانون نو چکر تکمیلو کرے تورات نو تورات خود امام الخلافات دینو کنا قانون نقل کرے دے نو موسیٰ علیہ السلام دا دیو جنید ابراہیم علیہ السلام نو مغستے دے صحفی ابراہیم تکمیلی چی داغی کرے دے او بیائی دا موسیٰ علیہ السلام نو مغستے ذکر قانون کتاب اللہ اغلا وکرو تنمخ کی دا قانون کتابون مختصرو او دا جامعی کتابو تورات ورم قانون تا نو دا دی وجنه دا غو دوڑو نو مغستے دے او دا فی صحیفو مخکانو کی ہوئی خبرمی کبتو کولا چه زنی قوانین احکام دسی چه اغا دا تمام ادیان مشترک دی او زنی دسی چه باغی که فرق شتے چه اغا فروع دی جزئیات دی اس چه کم اصول دی ادا تمام ادیان مشترک دی نو داغی ذکر قرآن پہ اعتبار دا اصول باندے کرے دی اغی تا شریعت ہوئی چه کم جزئیات تی او داغی پہ کیفیاتو کی تفاوت تی لکمون 50 رکعت او پاغو بانی
50 منځونو په هغو باندې په دې امت پنځه کړه خدا بنویلی حدیثو کې یا به اوایا الله توفیق درکړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې 50 خيو دې امت باندې منځونه 50 خيو الله رسول علیه الصلاۃ والسلام په موسی علیه السلام په واپسۍ کې سفر کې هغه تاسو کې وسو شو د ابراهیم علیه السلام تذکرہ ذکر اول کړی د ماوی یو خو قانون دا غن را شروع چې د دې دین د پاره مقرر امت ته پاره دویم د دې وجنا چې هغه سره د خپل اولاد فکر رسول الله سلام ته وی بچی استا نن د الله رب العالمین سره ملاقات ته ان استطاعت ان تجعلها في امتك ففعل کته د خپل د الله سره ملاقات ټول د خپل امت د پاره کې د امت سوچ او فکر او هغه وایو کې ففعل نو بچی دا کار وکړه رسول الله سلام ته دې امت باره کې وصیت وکړو ا د وصیت سره تداوم وي چې خپل امت ته زموږ طرفه سلام ورسوه وعلينا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابراهيم ابينا السلام زمان سلام ورسوه امت فکر وسره او ابتدا وکړه نو رسول الله سلام د خپل امت فکر کړو هر قدم باندې الله والسلام عليك ايها النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام علينا پمنګ پماو زما په مټول باندې وعلى عباد الله الصالحين اپټول باندې نیکان باندې آدم نه راخله تر قیامت پورې چر روان دي ټول انسانان دي او پیریان دي ټول باندې دي على عباد الله الصالحين حدیث کې راځي چې باندې پدې پويږي اپدې نیت وي چې دا دعا کول اصاب كل عبد صالح لله في الارض والسماء دا الله نیک مخلوق پاستی دی روحونه یا فرشتي او کله لاندې دي دی ټول ته الله رسي دا ټول مخلوق له دعا ده پیغمبر اسلام خپل امت یې نه کال تکي نمونځو مسله د دې تجربه خو زیاته د موسی عليه السلام شوی و چې 50 منځونو په امت وی سو شو وی 50 منځونه راځي پیغو وی ارجع راجع ربک رب دې راشه ما بني اسرائیل باندې وسکړي هغه 50 منځونه ساتنه رسولي هغه په خول په کینو وشول په کینو ور بولو نو لرګي راوړو کور جوړ نو څه شی په نو هر څه تیار مانو صلوا دا هر څه تیار اقولو د پاسه وریا ظللنا علیکم الغمام وریا دې کوټه جت نشي سړی یو دې خزا خان کور یو دې او تور تیار وریا ته چې غیر چا پر دیوال شي یخنی ګرمي شي جامو جوړول د بګیاجت نیمزلو ته حاجت نو لوخي انزلو ته روحي کرا ټولو ته حاجت نه یزال څاټه چې څو څاټه شي بیا بیا پرېدا لاسونه پاکوا پرېدا نو کاری سو اس کاری نو بيد الله د حکم د مددنا یو 50 منځونه کې ستاسو مت بسنګ 50 منځونه وکي لاشه تورات تارات پینځه کمې ده پینځه یا لس پینځه پاتې شو بیا ته وی نشي کوله لاشه ولقد استحييت من ربي ما نو ذا الله نه شرم راغی چې زما کموای الله تم دغه منظور وا پدې مخ کوټلو راغلو کې ور شرم نه ورته ځکه الله غوښته چې کمې وشي او دې وروسته کې اوس چې الله غواړي دا چې پدې دې پاتې شي نو ایمان ورو شرم راځي اواز وکړو هي 5 وهي 50 پنځه دي اجر و ثواب د 50 ده زور د 50 عمر ده امزات فریضتی ما خپل حکم چالو پنځه دي الله نو دا د موسی علیه السلام قانون 50 الله نه ربانیو کا غدرانه کم کړو اداغه په دې باندې پنځه کړو د دیو جن قرآن نو مغسه د ابراهیم او د موسی علیهم السلام دا قوانین چې کوم اصل لدی ته شریعت وای
چې کوم کې لږ ډېر فرق دی د کمی زیاتی کم کیف متا او عین دې کې فرق راغلی عین کې فرق و تیرو دینونو کې موږ به د مقرر کړي زیاده د مانځه په بل ځای کې نه کېده هغه ځای کې به کو جمعه ته وای کوم عبادت ته وای کوم منسک ته وای هغه کې به کېده په بل ځای کې باندې کېده د دې امت هغه پار دي کیږي هو وردا چې په جمعه کې په جماعت سره وي نو کې نه کېده دا شانته د وختونو فرق دې طریقه باندې خیرات تیر امتونو کې نو زیب پیغمبر مقرقه منسک په قربانگاه منسک الالاو بوئی نمال تا بوتو که جندیو نمال تا بوتو که تشیو نمال تا بیوڑو کبا اللہ تا قبول شنو پاگا زیبا رک شو لخواب شو وسو قبول بنشو ناغبا پاتیو بیا نو کیفیتونو کی فرقو کام کی فرقو عین کی متا کی فرقو او اصل عبادت با اخبر زیبا دیو نو دغه عبادت چې کوم اصل مقرر دی دیتا شریعت ویلې کی چې کوم کې فرق لبر راځي راغلی نو دیتا منهاج ویلې کی الشریعت ما لم تنسخ المنهاج یا مناهیج هغه چې د هر امت او د هر پیغمبر په دین کې به فرق راغلی ذکر قرآن ذکر کی لکل امت جعلنا وجعلنا لكم شرعة ومنهاجا شریعت او منهاج میں در دو مقرر کړی دي نو شریعت د ټول متحد او مناهج کې فرق راغلی دا احکام چې تمام دینونو یا تمام کتابونو یا تمام دعوتونو کې شریکو هغه دعوتونه کومو بنیادی خبرې څووي نو د دې رسول معلوم چې دا چا سره وي او هغه حالت څو اوله مسله حق د الله په جندل خالق او مخلوق عابد و معبود مالک و مملوک رازق و مرزوق دا شانتا قادر او مقدور د دې په منځ کې فرق په جندل او فرق کول صرف په اعتبار د ذات نه بلکې په صفاتو کې دا اول الفرائض په جندل د دې په ټول ذمہوارو کې اوله ذمہواری ده د دې په جندل ټول نه اول ضروری دي کدا اون په جندل شي لا اله الا الله وایا مسلمان په نه دي دا اون په جندل شي نو لا اله الا الله بوموي او کفر او شرک بوم کوي پدې ځان نی پوکړي نو لا اله الا الله وهموي ا د دوزخ خشاک بوم شي موز بوم کوي او د دوزخ خشاک وي حج خیرات زکات وي ا د دوزخ خشاک وي وقودها الناس والحجاره دا وني لا اله الا الله باندې ځان نه پوکړي د خالق او د مخلوق فرق نه پیژندل دیو جن قرآن وی لا تضربوا لله الامثال اللہ دا مخلوق غندی مگائی لا تشبهوه بخلقی امام رازی وی مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے بادشاہ تا رسیدل وسیلہ ذریعہ پمینت کے بگورنا لبا رسی اللہ تا بسنگا ورسی دا فرق نو پی جنرے کہ دا خالق اور دا مخلوق مینت کے فرق دے دا رازق و مرزوق مینت کے فرق دے انبیاء علیہ السلام اصلا اولا پا دی خبر دا پوا قول دا پار راغلی چی اللہ دا بادشاہان غندی دا دنیا دا حاکمان غندی دا دنیا دا غٹان غندی مگانے او ندا غسی دی ندی او دی وجہ صدا مخلوق سخ علم نشتے دا حرطا مخلوق سخ قدرت نشتے پا حرطا نو چنه علم شته نو قدرت شته نو میاں کی واسائد پکار دی چې هغه خبر کی زما د حال نه هغه نه خبر که خبر کی نو ما ته لاس نه را رسید خو کولو نو په میاں کی واسطه پکار را چې دا هغه ما ته لاس را رسید زما ضرورت سر کی ما سره تعاون کی مدد را سره کی دا پته نه لګي دغه وجنا د مخلوق میل کې د مخلوق په مابین وسایت پکار دي ذرایع پکار دي
زما آواز بار ته خو نوځي که نه نو منځ کې ذریعه پکار ده د مکبر الصوت چې آواز بار ته ورسي دا شانته زما بار د لیدو توان طاقت د ورنه نشته دی بار څه کېږي ما ته پته نه لګي نو دې دپاره څوک پکار دی چې هغه بار سین کي بار پته ولګوي که منه د منکر قوم نو زما لاس نه رسي ته نو څوک پکار دی چې هغه زما د طرفه منه د منکر هلته کې وکړي خو د الله رب العالمین قدرت لاس د قدرت هر ځای کې دی علم په هر ځای کې دی او د حالات د مخلوق هر ځای کې د هغه په نظر کې دي نو سیدی ته څه ضرورت شو حاجت دغه ته ضرورت شو د نمبري ته ضرورت شو دې خبره کې خلکو غلطي کړې وه کوي وسم او بیا به هم کوي ادراک په عقل نه کېږي د الله رب العالمین د وجود کېدی چې یو رب شته یو مالک شته خو هغه څنګه دی د کومو قدرتونو د کومو صفتونو خاوند دی د دې پته نه لګي نو هر څوک وایي د خپل سوچ او د فکر مناسب تصور کوي اوس دې مخ په ورځ کې یو سړی بشام ته راغی ستا لیدو راغلم ما ښه شو الله دې خوشحاله کړه وایي زما زړه کې بله نقشه وه دا ته به بل شانتی او ما تا خطا جوړه کړې وه که نه چې لیدلی کتلی دې نیم ته ځانله څه نقشه جوړی ما چې غټ سړی وي او غټ پټکی وي او لوی تکبر کې درېنګلی به ناست خبرې به چا سره نه کوي هغه بل شانته و نو ما وایي تا زه لیدلی نه وم که نه نو چې د بنده باره کې سوچ فکر غلط کوي د الله رب العالمین باره کې سوچ یې وه صحیح هغه هم غلط دی اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وهم سعدی وی اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وهم د گمان او وهم هر څه نه اوچتې الله زموږ سوچ فکر کې نه راځي رسول علیہ السلام وی لا اسنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک زه ستا ستاینې نشم کولی لکه چې تا په خپله ځان کړي دي په دې کې پیغمبر سره هم اختیار نشته چې هغه له ځان نه څه صفتونه د الله وکړي خو دغه معنا ده که نه چې علما زمونږ وایي د علم الکلام اسماء الله توقیفیه د الله نومونه توقیفي دي چې څنګه قرآن ویلي یا پیغمبر ویلي کوم صفت ویل هغه صفت به ونه وایي د هغې نه اخوا بل صفت به ونه وایي د هغې نه به یې راغورځوي هم نو لله الاسماء الحسنى فادعوه بها نو په هغې باندې هغه ته اواز وکړئ او په هغې باندې هغه را مدد کوي را په نیکۍ کوي نو د خالق پیژندل او دا عقیده او یقین جوړول چې څنګه د الله ذات مناسب پکار ده دا د ټولو اولنې بنیاد دی هغه په کومه طریقه باندې پکار ده دا خو وروستو یم خو په دې مسله علماو څومره زور لګول دی چې اول عقیده درستول یعنی د خالق او د مخلوق فرق پیژندل ضروري دي چې فرق یې وپېژنې فرق نه یې کړی نو کلمه به وایي اثر رجل به مشرک کافر بھئی امام بخاری وی رحمه اللہ تعالی العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل بخاری باب دا تعالی دے العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فبدأ بالعلم اول جل مخشپار سمان دی اول د دې ذکول ضروری دي د ټول انبیاء او دعوت مرکز هم دا بیا داوم دا کدا لا اله الا الله وی خو چې په مطلب نه دی پوهچې دی مقابل څه شی دی معارض څه شی دی منافی او مخالف څه شی دی او دا غي سره هغه کار وکي مثلا لا اله الا الله وی او بیا موجود دي ته به ظاهري اسباب نواز کی رامبره کې شرع مدد شه مرتا یا ژوندي غټ یا لوکي فرشتي یا جن انسان ته سجده کوي په خپل اختیار باندې نه لا اله الا الله هم ذوته کافر وومي لا اله الا الله هم ذوته مشرک هم دي لا اله الا الله هو جهنم خشاک دي نو ضروري ده چې د دې په مطلب باندې ځان پوه کی چې په کوم ځینو باندې دا ماتيږي مثال په تور باندې سړی او دسو کو خم مکمل آداب سنن مستحبات ټول په سر راوړل او لږ سات پس دا غره زخم نه وینو پیدا یا په اصل زخم ولګید راغینه وته وینو وته یا دینه بعد لا یا وګولو ساس کې وټه ته لاړه
او داس خود کړو کنه اوس په دغه او دا سبانی موږ کولای شي او داس مات شو نواقض راغلي دي مینځ کې د مقصد د حاصلولو مخکې نواقض راغلي جنت ته د راوتلو مخکې نواقض پیدا شو لا اله الا الله ناقص پیدا شو لا اله الا الله ضد پیدا شو نو چې ضد پیدا شو نه لا اله الا الله ختم لا اله الا الله زوتی په دې په چې دا په سمانی ماتيږي او د دې سره معنی کفر قانون ته قانون ول چې دا قانون دی او په دې باندې فیصله کوم دي ته تیاری نو دا لا اله الا الله چې مطلب دا الله حاکم الا الله مقنن څوک نشي سوا د الله نه او هغه ته بری ته غاړه کې خدای لا اله الا الله دوته جهنمی دي دوزخی دي څوک چې ځن کړن مخکې د مار مخکې الذين توبوا نه وکړي په دې معنی باندې عالمان وي فاذا ظهر منه قول او عمل ينافي الاسلام فهو كافر حتما قطعي كافر ده چې د قول یا عمل ته مخالف سرګن شي د اسلام مخالف نو ده کافر دی یقیني وهكذا كل من كان يقول ويفعل ما يدل دلالة ظاهرة على كفره درشن تکافر دی حتمی قطعی لا اله الا الله وینکی چې دسیو قول یا دسیو فعل کی چې هغه سرګن دلالت کوي په کفر د باندې د قران بی ادبیو کی بی ادب ورزي د پیغمبر بی ادبیو کی ابو بکر صدیق ته بدی ربی ول شروع کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته معاذ الله بدلمنی وای اگر کدی کلمه وای منگزار دی شیخ دی وهكذا حتمی کافر دی وان کان یصرف بالایمان اگر کدی سرګن ایمان زوتی او کلمه لا اله الا الله نظم الدرر د بقائی دریم جل مخصلور سواتیایم باندې وای کافر دی مسلمان نه دی بیا داوم وی عالمان ومن انکر شیئا من شرائع الاسلام فقد ابطل لا اله الا الله ومعناه يصير مرتدا فيقتل ان لم يسلم چاچ انکار کو دیوی خبری د قوانینو د اسلام نه بشک د برباد کو د خپل ویل لا اله الا الله مطلب یې څه دی مطلب دا چې مرتد شو کنه فيقتل ان لم يسلم که واپس نشو نو دی به قتلول شي سیر کبیر سره شرحنا پنځم جل صفحه 222 دا د شرایع او د اسلام نه یو خبر انکار وکړو اوس خو د ټول قران نه انکار دی دا د دې زمانه نه راغلی دا خو مخکنی زمانه نه راغلی زمانه هم لاندې خلقم لان تنګو محدود معاشره دا غوسره فټ راته او دنیا ترقی کړل ساينسي دنیا دا د سره رانه فټ کیږي او دې تیر ورځ کې د اسلام داویدار په دې مسله باندې د لولو سرمایه‌دارانو حاکمانو خذو جلوس وکړي په مختلفو خاورو کې جلوسونه وکړي په دې چې کوم حدود او قصاص اردیننس د ضیاء الحق رحمه الله زمانه کې قانون مقرر کړو حدود او قصاص اردیننس هغه کې د قران قوانین ذکر کړو د حد او قصاص دا ظلم دی وی د زنانه او سره ظلم شي دا حکومت ولې شي دا دي ختم کی بالکل ختم کی حکومت غیر یو کمیټي مقرر کړو د کمیټې مشر یو جج د جج جنیرا هغه راپورټ جوړ کړی دی نو هغه وایي چې دیبا دا منسوخ کول غواړي دا منسوخ کول غواړي حدود قصاص د اردیننس چې دا منسوخ شي بیا کو حکومت مناسب غني نو بیا دی بل کمیټي مقرر کی هغه د نور قوانین ته وي یعنی قران دی منسوخ شي حدیث دی منسوخ شي او هغه دغه ځان ته مسلمانان وي وسمه ځان ته مسلمانان وي ا د چامخ کې چې کله اوتم نه چې دا اندوی اکما وی چې دا قانون نو کفر دی اسلامی قانون غواړم په ځای باندې ما شوټ کوي پریدي مینا انه جلوس وکړو د پریدي هغه لغړي جلوسونه وباسي او مطالبه کوي چې دا حدود او قصاص اړینه شي منسوخ شي
حدود لا اله الا الله پاتې شو فقد ابطل لا اله الا الله معناه يصير مرتدا مرتد شو که مسلمانانی مخکې وي نو اوس مرتد دي کافر دي سزا یې څه ده قتل له مرداري کوي ټوټه ټوټه کوي چې بیا څوک نو مانغلي چې دا خصوص او حکومت چې دا منسوخ کول غواړي سود پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل منع کړو داغه متبادل نظام مالیاتی مقرر کړی دی هغه د پاره حکومت د دې سړي حکومت او د نواز شریف د حکومت اخر کې په های کورټ کې ریټ داخل شو درخواست وکړل شو سپریم کورټ کې هغه د پاره مقدمه شروع شو چې دا منسوخ کول پکار دي لوی عالمان د کراچۍ نه براتله د مقدمې پیروي به کول چې ختم شي 15 ججانو 15 دغه خبر اورسېده چې دا قانون منسوخ کول غواړي دا مشوره چې چا ورکړه چې سود دی پاکستان کې منشي او دا د الله قانون دی مقرر کړی پیغمبر خونه دا دی منسوخ شي څو وسه وکړي هغه پاتې نشو خبره یو جج پکې یو مسلمان هغه وی منسوخ کوي مو حکومت له مهلت ورکړي یو کال نور چې دو په منځ کې لاري کوسي برابر کی متبادل نظام تا نو مهلت یو لور کوي یو کال تیر شو قانون په خپل ځای باندې پات شو بیا مطالبه چاند کړي سودی نظام پاتې کو هغه قانوني منسوخ کو د قران قانون منسوخ کو مسلمانان پاتې شو نه ججان مسلمانان دي او نه غوستو پیشکاران یا وکیلان سره دې نه چا کلمه وای داسې به کوم دي چې منځونه بګیته هم کوي معنی دي نو مطلب یې شو فقد نقض لا اله الا الله فقد ابطل لا اله الا الله ومعناه يصير مرتدا فيقتل ان لم يسلم کوم اسلام راوړي کافر دی دا ولي لا اله الا الله په مطلب ځان نه پوکړي علم مخکې ضروري نو چې هغه ونکو نو په ناروا باندې کلمه وي سیری کبیر سره د شرع نه سره سیری کبیر امام محمد کتاب دی شرع سره کړه لوی عالم مبسوط والا دا شانتا نور عالمان وي ومجرد الاتيان بلا اله الا الله ومجرد الاتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلما بل هو حجة على ابن آدم خلافا لمن زعم أن الإيمان الإقرار مجرد الإقرار كالكرامية ومجرد التصديق كالجهمية وی چې صرف د شهادت کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله به د علم نه په مطلب چې په مطلب ځان نه پوهه او به د عمل نه په مقتضا راغی باندې دا غي مناسب عمل کول لا يكون به المكلف مسلما مکلف یعنی انسان پیرت مسلمانی کی نه بل حجت علی ابن آدم خلاف کړي په دې کې هغه څوک چې ایمان مجرد الاقرار دی صرف لا اله الا الله مسلمان شکل کرامیه یا صرف دغه تصدیق دی کو په خو نه وای کل جهمیه او ادا سنره بلکې د دې ویلو سره د دې مطلب ذکول او بیا دغه مناسب عمل کول فرض دی غایت الامانی فی الرد علی النبهانی جلد اول صفحه 97 باندې ونوي صفحه باندې ذکر کړی دا شانت نور علمان وی تمهید دا ابو شکور سالمی صفحه یوصل یو باندې دا مسئله ذکر کړي د فتاوی تاخانیه مقدمه اول جل صفحه واو یا باندې دا ذکر کړي وی دا وكل شك خطر في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة يجب تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك كما خطر الشك چې لا اله الا الله کو مطلب کې تمه خطرای فرض دی په مکلف باندې چې دا شک ختم کی مسله ذکی او دا شک ختم کی دا په ضروری مقدمه تا ترخانیه او داغه صفحه اول جل او مخ باندې دا شانت نور عالمان موي يجب على العبد قبل اشتغاله بذكر الكلمة الطيبة
ان يحصل من علم الكلام ما يصح به اعتقاده. وی په بنده باندې فرض دي مخکې لا اله الا الله کلمې د ذکر د ویلو نه ذکر کولو نه چې حاصل کړي د علم کلام نزدکی هغه څه چې د عقیده په صحیح کیږي. مجالس الابرار نه هم مخ باندې دغه ته نږدې خبره شیخ الاسلام ذکر کړی دا الفتاوى مجموع الفتاوى کې اول جل شپږو یا مخ باندې دغه ته نږدې خبره ذکر کړی شرط مقاصد والا تفتازانی الفصل الثالث في الاسماء المسميات دویم جل مقدس و اتصل اختنبانی دا سنور علماء دا ذکول ضروری دی بنیادم دغری پا دیو جبان دی دا طولنا اول اصل الاصول و علم الاصول سرد دین چی عقائد ذکول علم گران علم دی دا پا مکلف بانی دا طولنا اولی ذکول فرض دی چی ځان پی پوکی کنه اندستره او الله ناراض چې په وړو ته چې موږ خو په منظور دي کنه چې موږ پینځه وخت د سار دی بږي د چې ما سلطان موږ ټول کې سملی سار چې را پاتې نو تختیل دی وایي موږ کومه نو دا پته چې د خوب باندې او د سمات شه نو د کور وایي کنه او موږ کوم هر کور کې تقریبا کې موږ کو نو موږ څنګه کوي او د سپکیو په خوب او د سمات دی اپ دین دی پوه او کې بدین دی پوه چې د سره خوب ماتيږي او نه په مانځ شروع کی دا شانته ضروری ده دا چې لا اله الا الله وای د دې په مطلب باندې ځان پوه کی دا د تمام انبیاء علیهم السلام اتفاقی دعوت ته په دې معنی باندې قران ذکر کوي فعلم انه لا اله الا الله دې معنی باندې قران ذکر کوي تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. بدي خبر اقرار قول چې زما تاسو من کې برابر الله نعبد الا الله سوا الله نه چا حکم راغ مقابله کې نه مون هغه الله سره به څه نه شریکو نبتو په خدای باندې نسو چې هلو حرمت مسلې براته راځي منو به یا الله د قران طریقه د ذکول صدا او عقیده ذکول چې عقیده ذکر نو رسو اعمال ذکر عقیده نه راځه اپ موږ راوړل راځم موږ کوا نو ستې نه جوړه انګلیسره الله خپا بیا هم خپکان دي نو دیو جن قران ذکر کړی واطل بیوت من ابوابها اول تصدیق عقیده ده هغه څه دی چې فرق دی په منځ د خالق او د مخلوق کې دا پیژندل چې دا او پیژنې نورست نور مسری دي دا اوله مسله د دین سره نورې مسلې هم دي چې هغه اتفاقی دي د انبیاء په تیرو کتابونو کې قرآن کې وي ان شاء الله صاحب واخر دعوانا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. د قرآن عظیم خدمت هر زمانہ کی شے دے شرح تفصیل او بس یہ ہر زمانہ کی شے الفوز الکبیر اور دندال بارے کی دور کتاب کے بدل فوز الکبیر دندال بارے ہر دور کی عالمانو رحمهم اللہ د قرآن عظیم خدمت کرے پا ہر طور اور پا ہر طریقہ باندی چاہے دے کلمات و طیبات و خدمت کرے کم قرآتنا روایتنا چیز رسول علیہ السلام نا منقول لی نا غیر دنیا تا رسول لی چاہے دے کلمات و معانی خدمت کرے پا غیبانی کتابوں نے لکھی دی زنو عالمانو دا قرآن عظیم نحوی صرفی معنوی بلاغی خدمت کرے فصاحت و بلاغت پہ اعتبار بانی
خدمت کړی دی ډیرو عالمانو استنباط د احکامو خدمت کړی دی مجتهدین او عظام او دا غنرستو نور عالمانو دا هم یو لوی خدمت شوی دی لوی کتبخانه د اسلام او د مسلمانانو یو لوی ذخیره ده د احکام القرآن په نوم باندې ډیرو عالمانو د قرآن د عوامو د پوه کولو لپاره هم ډیر لوی لوی خدمتونه کړي دي ہندوستان کی ولی اللہ خاندان دشاہ ولی اللہ امام ملحن رحمہ اللہ تعالی صلبی اولاد اور روحانی اولاد ډېر لوی خدمت کړی دی په ایشیا کې ټول ایشیا کې دومره خدمت چا نه دی کړی فارسی باندې اردو باندې د قرآن خدمت کړی دی شاه ولی الله ولنی سره دی چې هغه د قرآن عظیم فارسی باندې ترجمه وکړه لکه فارسی عام جبه دویم نمبر په عربی پسې اول نمبر جبه عربی و دویم نمبر فارسی علمی جبه فارسی باندې د قرآن ترجمه ولیکله دویم نمبر بیا پاغي باندې تشریحي فواید لیکل د فتح الرحمن په نوم باندې دا اولادونه کې شاه عبدالعزیز تفسیر لیکو تفسیر عزیزی شاه عبدالقادر تفسیر په اردو لیکو فوائد موجه القرآن په نوم باندې ډېر اعلی دغه شانته شاه رفیع الدین رحمه الله تعالی څو قواعد اصول فوائد لیکل او ترجمه د قرآن لیکله شاه عبدالغنی رحمه الله تعالی عمر کمو زرو وفات شو نو دا غزوی شاه اسماعیل رحمه الله تعالی هم ډېر لوی خدمت وکړ عملی جهاد دې خاندان ټول د قرآن خدمت وکړو خو داسې انداز باندې چې هر څوک پې پوه شي قرآن چې د ذکر لپاره راغلی نه اصلاح د معاشرې د عقیدې او د عمل دا وشي دا خصوصیت امتیاز الله رب العالمین د دیوبند په مشایخو کې زموږ د استادانو نه اخیستی دی مولانا حسین علی رحمه الله تعالی د پنجاب میاوالی وا بچران هم د دغه بزرګانو شاګرد دی د شیخ رشید احمد گنگوهی رحمه الله تعالی او راشنتر مولانا محمد مظهر رحمه الله تعالی او د نور علماء شاګرد دی او د قرآن د پوه کولو داسې انداز او داسې طریقه الله دا غزل کی واچولا الهامی لکه څنګه چې دامیانو په مبادی د دین د پوه کولو طریقه د مولانا الیاس رحمه الله تعالی په غزل کی واچولا دعوت تبلیغ په نوم باندې چې کوم کار هغه شروع کړی د قرآن او سنت نه ماخوذ خو دی الهامی یعنی په دغه ترتیب باندې قرآن او سنت کې نشته شروع کو ډېر لوی اصلاح وشوه او کیږي هم دې طریقه باندې د قرآن د فهمایش خلکو ته
اللہ تعالی مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ رکی واچولا او داغن رسو داغ شاگردان او بیا داغ شاگردان نن طول دنیا تیڑکر قرآن خدمت کی خدمت خو نور خلقومو کی او داغ شاگردان چکم خدمت کی ناغا پا طریقہ دا انبیاء کی علیہم الصلوات والتسلیمات دا پیغمبران طریقہ پا دعوت دا دین کیوا لا اسألکم علیہ اجرا ہر پیغمبر آواز کی ستا سنن دا بدل ایواز تم نشتے نغوارم دا رسول اللہ السلام ویلو لا اسألکم اجرا الا المودة في القربى سيوزدنا نغوارم نظام استاسو سوى استدا المودة في القربى تاثر من محبت فرشتہ اخبرو علیکی زما دی نکاح اولاد یہ سود میں دبان دینا دا چی دوزخ خشاک شای نظر سر زکا خوام او پا دیو جبانی خپل ځان ته ځان ندی لخپل عزت ته عزت نرما لکه څنګه چې د لیونی د علاج کوشش کوي نو په پرزول درځي وای دی په ګډ دیولي کنزل لته کوي دا المودة فی القربى د خپلوالۍ او د رشتې وجه دي هر څه سره تیاری او چې ما لا جوړ شي کئی تکی کنزل را تکی بیزیتی می کئی اکی چرتا ہم چه زمان پی وصر سر دے دی حالت بانی نپردم نو دا حالت باندی اول رسول المودت فی القربہ رفتا سبانی چوت اللہ شرستاسو لیونی انکم نو پدکا حسمت اللہ علیہ شاگردان لله لا أسألكم عليك إلا المودة في القربى لبنكا ورياض يا آدم عليه وطنوال میں کلیوال میں نصوص سجتا سو دو اختلاف شئی ندر پار نگیہ قسمتیانی منتا آغا سے پی زد و عناد امتیازی دا پدون سے انہوں دا دین روان دی یعنی دا دی تقریباً دیوی صدین روان دی یا یونی میں روان دی دا طریقہ وومنو نو مطلب شدہ محدث طریقہ یا دا بدعت تے نہ دا مطلب نہ پا دی خاص ترتیب نو دا طریقہ خدا غوا خدا ترتیب چی پا کم طریقہ باندی زوخی مجموعی او زی پا دی شکل نو اسی اجزائی وو رکوع و مثلا سجدہ و قیام و قراءت و پا امام پسی ادردل وو خو پا یہ امام پسی کول پا شریک باندے کول دا نو عمر راولگی رضی اللہ تعالی عنہ طول پر آیا وزے کرو یہ امام پسی لکھے تراوی نو پا یہ امام پسی کرو اجزائی ترکیبیہ زانزال لہو جماعتمو خو جماعت نو بلکہ جماعتنو چاپ سے دو لڑے چاپ سے لسو لڑی اور زانزال لگیا دی نو دا خاص حیعت و شکل عمر ورکر رضی اللہ تعالی عنہ دی طریقے بانی دی اجزاؤ خود دا اجزا پہ خاص ترتیب کول دا دغه درس امتیاز دی حضرت سے رحمت اللہ علیہ درس دا خو اصلا مقصود ندی چه دقه طریقه دی مقصود دا قرآن افهام دی پوه کول دی ندی وجنه پدی کی پا جزیاتو کی فرق رازی یو استاد د خپل علاقې په حیثیت یا شاګردانو په مناسبت
طریقه کې څه فرق راوړي خلاصه داسې ده وي ترتیبی داسې ده تفصیلی داسې ده بول استادو ګوري چې دلته دې انداز باندې زیاته بهتر اصلاح کیږي یا ضرورت په دې طریقه ده نو هغه په هغه طریقه باندې بیان کی خدا سرګند ده چې څوک پینې پوهیږي دا هغه نه پوهي د مولانا الیاس رحمت الله علیه طریقه د دعوت او تبلیغ چې په کوم انداز وا هغه هر کال ته بدلیږي را بدلیږي دوستان کیاشي وې سکالي امیرانو په دې خبره زور لګولو نو دا خبره باندې مخکې ول زور نه لګاو وغه خبره او چلی دا اوس نوی پکار دا نو نوی شروع کی پا دی انداز باندی وائی پا دی اندازی وائی ولی مقصود اصلاح دا ندا غٹکی زوتول چی پا نپویگی ناغا غٹکی مقصدو بانی چی دا غٹکی یاگاو دا توتی پشان غگاوائی انو تو دا غتاجت نشتی قرآن مربوط کتاب دے